تاسو الله جل شانه په یمین اللغو باندې نه نیسي، لیکن تاسو په هغه قسم باندې نیسي چې کوم تاسو زړونو کې د هغې عقد کړی. د قسم تذکره ده. یو یمین اللغو دی. یمین اللغو هغه قسم ته وایي چې سړی دغسې خبرې کوي په خوله باندې راشي والله بالله تالله، مقصد قسم خوړل نی. نو احتیاط کول پکار دی، لیکن په دې باندې حانس کېږي نه. دویم قول له امام ابو حنیفه رحمه الله دا دی، یمین لغو هغې ته وایي چې په تېره زمانه کې یو سړي قسم خوړلی دا کار داسې او نو هغه منعقد کېږي نه، ځکه چې زمانه تېره شوې ده. البته دروغو کې راځي، الله جل شانه به نیسي، لیکن دنیایي کفاره پې نشته. یو یمین منعقده دی، قسم چې په هغې باندې په دنیا کې هم شته کفاره. هغه قسم دی چې یو سړی مستقبل کې قسم وخوري چې دا کار به زه نه کوم، یا وایي دا به کوم. قسم یې خوړلی چې دا به نه کوم، بیا یې وکړي، بیا حانس شو. یا وایي دا به نه کوم، دا به کوم او بیا یې ونه کړي، بیا حانس کېږي. د هغې کفاره الله جل شانه ذکر کړې ده، فکفارته اطعام مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. د دې کفاره دا ده چې 10 مسکینانو ته به روټۍ ورکې، د یو ورځې روټۍ 10 مسکینانو ته، یا د هغې پیسې یا د هغې دانې غله، او کسوتهم یا لباس، 10 مسکینانو ته 10 جوړې کپړې والا، او تحریر رقبه یا غلام آزاد کا. غلامان اوس نشته دی، خو په دې دوه خبرو عمل کېږي. یا قسم کې چې حانس شوې نو بیا 10 مسکینانو ته جوړې جامې واخله، او یا 10 مسکینانو ته روټۍ ورکړه. او که چېرې د دې وس د چاني نو بیا الله جل شانه فرمایي چې بیا 6 ورځې په مخه باندې روژې نیو. څومره دی؟ 3 ورځې. فصیام 3 ایام، 3 ورځې روژې نیولې. خو دا 3 ورځې روژې نیول هغه وخت دی چې کله د هغې وس نی. که چېرې د چا د پیسو وس وي بیا د هغه دپاره روژې نه، دا بیا وروسته وي. نو یو ځای کې د دې تذکره ده، بل ځای الله جل شانه د محرماتو ذکر کړی دی. انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خمر، شراب او جواری دا حرام دی، الله پاک فرمایي. انصاب، سلی او بوتان. ازلام، فال استل، په فال باندې فیصلې کول، دا داسې او دا داسې، دا حرام دی. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، دا ګندګي ده او شیطانی عمل له د دین الله پاک فرمایي ځان ساتي. بعضې خلک وایي چې د شراب تذکره خو په قرآن پاک کې نشته. د حرمت دې آیت کې 3 ځایه د حرمت ذکر دی. رجسن دا پلیتی ده، ګندګي ده، من عمل الشیطان شیطانی عمل له، او فاجتنبوه د دین لرې اوسئ. دا 3 واړه حکمونه او د امر صیغې تقاضا کوي چې شراب حرام وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې فرمایي کل مسکر حرام، هر یو نشه آور شی حرام دی. که هغه شراب دی او که هغه د هغې په شکل کې د نشې څیز بل یو دی، لکه نن سبا مختلفې نشې دي، دا ټولې حرامې دي. بل ځای الله جل شانه په دغه سفاره کې فرمایي قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. مال خبیث یعنی حرام مال او طیب پاکیزه او حلال مال، الله پاک فرمایي دا دواړه برابر نه دي. یو سړی دی هغه کسب دی د حرامو او یو دی د حلالو. د حرامو والا د ورځې زرګونو روپۍ پیدا کړي، یا کله لکونو ته ورسي، او د حلالو والا سوونو ته هم نه رسي. الله جل شانه فرمایي دې دواړو کې ډېر فرق دی، دا برابرېږي نه. ولو اعجبک کثرة الخبیث، اگر که د مال حرام او خبیث سیز کثرت ته په تعجب کې وغورځئ ته وایې دا خو لکونو روپۍ دي. الله جل شانه فرمایي د دې حلالو سره دا برابرې نه کوي. بیا په بله سپاره کې 8 کې الله جل شانه فرمایي والوزن یومئذ الحق، د قیامت په ورځ باندې وزن د اعمالو حق دی. د هر یو انسان خبرې او د هغه عمل دا به تللی کېږي. دا مونځ چې کوئ تاسو، تراویح کوئ، دا به هم تللی کېږي. او کوم سړی چې غیبت او دروغ او حرام کوي هغه به هم تللی کېږي. یو چابړي کې به نیکۍ وي، بل چابړي کې به بدۍ وي. والوزن یومئذ الحق
فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، چې د چا نیک اعمال درانه شول دغه خلک کامیاب دي، او چې د چا بدی درنې شو نیک اعمال سپک شول نو دا خلک په تاوان کې دي او خساره کې دي، او غټ تاوان او خساره هغه د آخرت. مخکې الله جل جلاله فرمایي د شیطان تذکره کوي. الله جل شانه آدم علیه السلام پیدا کو او شیطان داغه نه مخکې و، د آدم علیه السلام نه مخکې فرښتو کې پاتې کېدو ابلیس. بیا آدم علیه السلام ته د سجدې امر الله پاک ټولو فرښتو ته وکړو، شیطان ته هم شیطان سجده ونه کړ، تکبر یې وکړو. ړومبۍ بیماري چې په دې کائناتو کې شوي ده هغه حسد دی، او د حسد نه تکبر پیدا شوی. حسد ډېر خطرناک شی دی. نن سبا حسد زما وروڼو په عوامو کې ډېر عام دی. د یو سړي رور چې هغه سره مال ډېر رالو حلال د هغه سره حسد شروع کړي، په زړه کې په سره بغض کینه د سره دا ولې رالو. حسد دی ته وایي چې یو سړی دا ارمان او تمنا کوي چې دنه دا نعمت لري شي، د سره دا نعمت ولې دی دنه دا لري شي، دې ته حسد وایي. نو شیطان د آدم علیه السلام سره حسد کړی دی او آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه، او بیا د هغې نه پس بیا تکبر، د حسد نه تکبر پیدا شو، د تکبر نه بیا عقلی دلایل پیدا شول، د الله د وینا په مقابله کې خپل عقل جنګولو. او ورته وایي چې خلقتنی من نار و خلقته من طین. الله پاک دې تپوس کوي تا سجده ولې ونه کړه؟ وایي زه د اور نه پیدا کړم او دی د خټې نه پیدا کړی. اور کې خو طرفو وي، لکه نن سبا یو دنیاوي کې ستا ما ته پا ولې نیسې دی، تا ما ته سلام ولې ونه کو، تا ما سره لاس ما ولې ملا ونه کو، زه فلان کې ډینګړې زما دا هدد دا منصب دی. دا شیطانی قول دی، دا شیطانی فعل دی، او دا د شیطان مرګرتیا، د شیطان همدغه کسب کړو. تکبر دا د انسان سره نه ښایي، کبریایي او لویي د الله جل شانه سره ښایي. بیا درې ځله الله جل شانه مخکې آیتونو کې دا کومه سپاره چې ولوستی شوه اتمه د لباس تذکره کړې ده، او یو ځای کې الله پاک د آدم اولاد ته پیغور ورکړی دی چې دا شیطان هغه کس دی چې ستاسو د مور او پلار نه لباس ایستی دی. ینزع عنهما لباسهما لیریهما من سوآتهما انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترون. دې شیطان ستاسو د مور او پلار د آدم او د حوا بیبي نه لباس وویستو، هغوی ته ویې دا ونه وخورئ، او چې ونه یې وخوړه نو کپړې د جنت نه پرېوتې. ته چې په دنیا کې یو سړی تا ته پیغور درکړي او ستا د پلار او د مور د لباس تذکره وکړي نو ته پې یا ځان وژنې هغه سړی وجدې. بیا مونږ د دغه شیطان چې د آدم او حوا بیبي نه د کپړو د ایستو سبب او ذریعه دا شیطان جوړ شوی، د هغه سره یاري کو، ملګرتیا کو. ځکه چې هر معصیت او هر ګناه کول دا د شیطان سره ملګرتیا کول دي، د هغه اتباع او د هغه خبره منل دي. نو الله جل شانه فرمایي چې دا شیطان په دشمنۍ سره ونیسئ. او بیا خذی زینتکم عند کل مسجد، هر جمعوس په وخت کې تاسو زینت واچوئ. او یو ځای فرمایي قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من رزق. ای پیغمبر ته دی ته ووایه چې الله جل شانه زینت چرته حرام کړی دی؟ من حرم، چا حرام کړی دی زینت؟ یعنی ښه نه ښه لباس ته اچولی شي، قیمتي نه قیمتي لباس اچولی شي، خوراک خوړی شي، لباس اچول شي. او بیا الله پاک فرمایي الله جل شانه دا نعمتونه مؤمنانو ته پیدا کړي دي. د کافر چې خوري انګریز، یهودي، پیرنګی، دهریه، مشرک، هندو، سکھ، دا د مسلمان د وجه خوري. که دا مسلمان نه وي په دنیا کې قسم خورم چې دا یهود و هنود دا به ختم شي ټول. دا دنیا چې آباده ده د مسلمان د وجه آباده ده. تا ته الله جل شانو په آخرت کې مخې دي، او دا رزق او دا خایس د لباس دا تا ته پیدا کړی دی. بعضې خلک وایي چې دا شی حرام، دا شی نه حلال اچو، لیکن خوند دا کوي چې د الله جل شانو شکر پیدا کې او د الله جل شانه بندگی پکې کوي. تیر کتاب طرف ته دعوت ورکوي، او دا سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوي ده. د محمد رسول الله نه پس چې خاتم النبیین دی، بل پیغمبر نه د هغوی په وخت کې راغلی دی او نه به تر قیامته پورې بل څوک راځي. نو معجزه اوس نشته. البته د الله جل شانه ناشنا کار ته نسبت د معجزې کولی شي. د پیغمبر په لاس ناشنا کار څرګندېدل دا معجزه ده، او د پیغمبر د امتی په لاس چې هغه د پیغمبر باندې ایمان وي، مسلمان وي، صحابي وي، د هغه په لاس ناشنا کار څرګند شي، یا بل یو ولی الله وي د پیغمبر امتی
هغې ته کرامت وایي. کرامت هم حق دی د اولیاو. او چې کله د یو ساحر په لاس باندې یو کار څرګند شي نو هغې ته سحر وایي. او دا به په دې پیژنې چې هغه ساحر به ډېر ګنده او پلید سړی هغه به سم نی، هغه به الله جل شانه عبادت او بندګۍ نه لرې تښتي، ځکه چې هغه سره دا فن ټینګېږي نه. بل دا دی چې هغه دې پسې مشق کړی شاته، هغه دا جوک پوخ کړی او د دې چې کوم اصول دي، خفیه اسباب دي، وسایل دي، هغه اختیار کړي، د هغې نه پس کوي. نو سحر به په دې پیژنې چې سحر کوونکی سړی هغه به بالماضی، هغه به د الله جل شانه په بندګۍ کې رست وي، هغه به فاسق فاجر وي یا هغه به کافر وي. نن سبا په سحر کې زیات مشهور قوم په دنیا کې یهود دي. یهودیان د الله جل شانه مغضوب علیهم دي، د خدای غضب او قهر کې اخته دي، او ټوله دنیا کې په سحر او جادو کې دا مخکې دي. بیا په دې ملک کې بعضې کسان داسې شته دی، او بیا په هندوستان او په بنګال کې هندوان په سحر کې مخکې دي. نو جادو سم سړی نه کوي، سحر هغه ګنده او خبیث سړی کوي. هغه به یا کافر وي او یا به د کافر په لار باندې روان. یو استدراج دی. استدراج هغې ته ویلی کېږي چې الله جل شانه د کافر په لاس باندې ناشنا کار صادر کړي، هغې کې مشق هغه نی کړی، هغه فن زده نی، لیکن هغه خدای پاک براغ راست د هغه په لاس کوي او هغې کې ابتلا وي. لکه دجال چې راشي نو د دجال په لاس باندې چې کوم ناشنا کارونه څرګندېږي دا به ټول استدراج، او دا ډېره لویه فتنه ده. ځکه داسې کارونه به کېږي چې د سړي عقل به ورته حیران شي. کوم خلک چې د الله د کتاب نه، د الله د دین نه، د پیغمبر د تعلیمات او ارشاداتو نه لري، هغه به د دجال په جال کې نښلي. هغه به وایي دا خو ناشنا کارونه کوي، په هغه پسې به روان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه ښي طرف ته چې کوم دی نو هغه یو طرف ته به د هغه اور وي، بل طرف ته به اوبه، باغونه به شنه. نو دی به وایي چې د باغونو ته راځئ، نو باغونو ته اوبو ته یې مه ځئ، د ده چې کوم طرف ته اور دی په اور کې دانګئ، ځکه چې دا اور حقیقت کې باغ دی. ولې هغه به په خلکو باندې داسې سترګې به پټې کړي باندې نظربندي به شوي چې خلکو ته به هغه یو شان ښکاري، حقیقت به د هغې بل شان. که تاسو ګورئ نو نن سبا په دې موبایل کې او په دې سکرین باندې او دې څیزونو کې داسې ناشنا کارونه څرګندېږي په دنیا کې. دا د دجال هغه چیټۍ دي چې مخکې نه راځي. مؤمن سړی چې د ایمان محفوظ کړی، مضبوطې ساتلی دی، به بچ کېږي. بل ځای الله جل شانه د بني اسرائیلو په باره کې فرمایي، دی بني اسرائیلو کې تاسو ته ما مخکې عرض کړی بېګا چې په دی کې دا چل ول ډېر زیاتو هیلې بانې. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واسألهم عن القرية التي حاضرة البحر اذ تأتيهم حيتانهم. د داود علیه السلام په زمانه کې خلق مچیمارو، د سمندر په غاړه ځایونو، نو الله پاک په حرام کړو چې د هفتې په ورځ باندې به تاسو میان نه نیسئ. د هفتې په ورځ به میان ډېر راتلل. هغوی چل ول شروع وکړو. چل ولې داسې وکړو چې د سمندر نه یې داسې لښتي راوستي وو او بیا یې کویان کنستي وو. د هغه لښتو نه به د سمندر نه اوبه راتلې کویانو ته، هغې کې به میان هم راتلل. نو د هفتې په ورځ به د سمندر د میانو نه ډک وو. نو بیا به دا میان په هغې لښتو راغلل هغه کویانو ته، نو دی به بیا هغه ورخ بند کوت، بیا به یې د اتوار په ورځ باندې ښکار کول. چا چې به ورته ووایي چې دا خو تاسو حرام کوئ، دی به وایي مونږ د هفتې په ورځ خو ښکار نه کوو، د اتوار په ورځ کوو. دا چل ولې کولو؟ الله جل شانه د هغې نه خنزیران او شادوګان جوړ کړل. په کورونو کې یو څو ورځې ژوندي و، بیا د هغې نه پس هغه مړه شول، ختم شو. سترګو نه به یې اوښکې روانې وې، ژړل به یې، ځکه چې پخپله یې د ځان سره داسې کړي. نن سبا په دې امت کې داسې خلک چې د معاملاتو د ګټلو دپاره سود ځان دپاره روا کړی، حرام کړی. ما واورېدل بعضې خلک داسې شته دی، تاسو ته خو پته یې زمانه زیات، موږ ته خو دومره علم نشته، چې بعضې خلک دي هغه یو دفتر خلاص کړی، په هغې کې وایي چابیانې د ګاډو زړندې کړي د موټرو، او تا ته به وایي چې راشه موټر در باندې خرڅوم، دومره پیسې راکړه. نو په تا باندې یو موټر خرڅ کړي په 13 لکه. بیا به تا ته وایي دا موټر په ما خرڅی، ته به ورته وایې او ځکه چې تا سره پیسې نشته، تا سره د پیسو ضرورت دی او قرض هغه نه درکوي. نو بیا به تا ته وایي چې ما ته اوس په 10 لکه باندې راکړه. نو په 10 لکه به تا هغه ته ورکړې، نو 10 لکه یې د نه په دې کې وګټلې، یا په 15 ورکړې، 15 لکه د نه وګټلې. نو دا پیسې بیا په قسطونو کې رو تا نه وصولوي. نو ترمنځ موټر نه صرف چابي ورکړي، چې تپوس ته وکړې دا سود دی، دی وایي ما خو به موټر خرڅ کړی، چابي مې ورته ورکړې ده. نو دا هیلې دي، او دا یاد ساتئ په بني اسرائیلو کې دغه هیلې راغلې وې، بیا پې د خدای پاک قهر او عذاب راغلی و.
الله جل شانه دې موږ د خپل قهر نه، عذاب نه، غضب نه وساتي. لیکن داسې قسم معاملات چې هغه وي حرام او ته د حلالو دپاره چل ول کې، په هغې باندې جایز کې، دا جایز نه دي، حرام دي. د بدر واقعې ته اشاره کړې ده. الله پاک فرمایي فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. بدر ته چې مشرکین تلل نو شیطان هم بسره مرګری شو او د یو غټې قبیلې بنو کنانه د سردار په شکل کې راغلی و. خپل لښکر هم ورسره و، شیطانان هم راوستي وو انساني شکل کې. مشرکینو ته وایي چې زه تاسو سره ملګری یم، کافرو ته وایي. د هغې زړه نور هم مضبوط شو. خو چې کله بدر ته ورسېدو د ابوجهل ورور حارث ابن هشام د هغه په لاس کې لاس ورکړي او روانو. نو ناڅاپه چې بدر ته نږدې شول نو د هغه د لاس نه لاس راخ کړل. هغه ورته وایي ولې؟ وایي ما داسې لښکر ولیدو چې د هغې مقابله زه نه شم کولی، فرښتې ولیدې. خو شیطان خو په دې کیسو پوهېدو، بس په شاعر راغروال او وایي چې انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. زه چې څه وینم تاسو یې نه وینئ. انی اخاف الله رب العالمین، زه د الله نه یریږم چې هغه د عالمینو او بادشاه دی، پروردگار دی. دې ځای کې اشکال لا دی چې د خدای نه شیطان یریدو نو دا خو مسلمان شو. نو جواب یې دا دی چې یریدل په دوه قسمه دي. دې ځای کې شیطان د خدای نه داسې یریدو لکه سړی چې د زمري نه او د مار نه او د لړم نه یریږي چې دا مې ونخوري او مړ نه شم. نو د الله نه یریدو شیطان داسې چې خدای مې چېته ونه وایي او مې وجني د دې نه یریدو. دې یرې سره سړی مسلمانېږي نه. هغه یره چې الله جل شانه زما رب دی، بس د خپلو ګناهونو نه ویریږي چې ما خو ګناهونه کړي دي، خدای مې په دې ګناهونو والی شي. بس زما توبه ده د الله نه ویرېدو چې الله مې چېته په عذاب کې گرفتار نه کړي او په الله ایمان راوړي او رجوع کړي. نو دا یره مفید ده. لکه یو زمانه کې د زلزلې افوا راغلي وه، خلک ټول له کورونو نه بهر راوتي وو. هغه یره ورسره د ځان وه، د ځان یره دغسې چې کله قیامت نږدې شي نو هغه وخت کې چې دا غټې نښې ښکاره شي نو خلک به ویریږي. هغه وخت کې به یره هېڅ کار نه کوي، ځکه چې هغه یره د خپل هلاکت یره ده. د خپل سر باندې چې سړی یریږي، په ځان یریږي، نو دا یره یې کار نه کوي. د الله نه چې ویریږي نو هغه یره چې کوم دی نو کارآمد ده. په نصف آخر کې د دې سپارې یو ځای الله پاک فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. هغه خلک چې څوک سره زر او سپین زر ذخیره کوي او د الله په لار کې ورکوي نه، اے پیغمبر دوی ته بشارت او زیری ورکه د درناک عذاب. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، چې دغه سره زر او سونا او سپین زر به راواغشتی شي او د جهنم په اور کې به دا سره کړی شي او بیا به دوی ته داغ ورکولی بیا به دا داغ ورکولی کېږي په تندي باندې، ښي طرف ته ګس طرف ته، یو خوا بل خوا. په دې عذاب کې به دوی مبتلا وي. څوک؟ دا هغه څوک چې مال جمع کوي، ذخیره کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي. په دې کې سر فرست اول نمبر زکات شامل دی. یو سړي سره مال نصاب ته رسېدلی دی او دی د هغې زکات نو باسي نو هغه به په دې عذاب کې ګرفتاري. د الله رسول یو حدیث مبارک کې فرمایي چې یو خو قرآن پاک کې دا ذکر شوي، بل ځای کې حدیث کې دي چې چا خیانت کړی په سرو زرو کې نو هغه به مار جوړ شوي او دا یو ورخ کې او دا بل ورخ کې به د سړي نه شوکوي او د مرۍ نه به تاو وي. او چې د چا غوا او ګړې بیزې وي نو دا به په دې سټ باندې سواري، هغې به خپل مخصوص اواز رایستی، د غوا چې کوم اواز وي، د بیزې چې کوم اواز وي، او دې سړي باندې به چکونه لګوي، دی په دې عذاب کې مبتلا وي، ځکه چې د الله جل شانه حق یې په هغې مال کې نو ادا کړی. 11 سپارې په نصف اول کې د تبوک واقعه الله پاک ذکر کړي ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د رومیانو سره یو جنگ شوی، هغې ته غزوه تبوک وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عام اعلان کړی چې څومره صحابه دي ټول وځئ، یو هم مه پاتې کېږي.
سوا د هغه کسانو نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته څه ذمهداري حواله کړې وه او یا هغه معذورینو، مثلا شلو ګوډو په سترګو باندې معذوره وړاندو، هغه کسان پاتې وو. یو درې کسان داسې وو چې هغوی روغ وو، هغوی ته حکم د وتو، هغوی پاتې شوي وو. په هغوی کې یو حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه دی او یو هلال ابن امیه، یو مرارة ابن الربیع. دا دوه خو کمزوري وو. دا کعب ابن مالک وایي زه خطه کړم، ما سره سورلیم به، ما وی چې نن او سبا ځم او قافله روانه شي وه، هغوی تلي و لرې کېدل، په دې کې زه پاتې شوم، لا نړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابلې ته دشمن را ونوتو. څه ورځې په تبوک کې تېرې کې، نن سبا تبوک د سعودي عربستان په شمال کې دی، هغه زمانه کې تبوک په شام کې و، دا علاقه د رومیانو سره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ورځې تېرې کې په دشمن رعب پرېوتو، بیا واپس بریالي رالل. دا درې کسان چې وو د دی الله جل شانه خبره ښکاره کړه. پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو، وی کعب نه ښکاري؟ وی یا رسول الله هغه نن سبا لغونې مالداري ډېره شوې ده، د هغې د وجې پاتې شوی. بیا پیغمبر علیه السلام ته دی رالو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې بندې کړي. اول د ده خبرې واورېدې، بیا وفرمایل صحابو ته چې د سره خبرې بندې کړي. 50 ورځې مسلسل حضرت کعب ابن مالک او دا درې کسان دی وایي چې موږ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې نه کولې، صحابه نه کولې، بایکاټ، چې تاسو د الله د رسول خبره ولې ونه منل. کله کله بعضې وروڼه وایي د هر یو مسلمان دا شوق کیږي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به ما هغوی لیدلی وی، خو دې واقعاتو ته چې سړی وګوري زمونږ به څه حال و. مونږ د سهار نه ماښامه پورې څومره مراحل داسې په ژوند کې راځي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ورزي کوو، د هغې خلاف چلیږي. صحابهونه چې معمولي غونې خطا وشوه، 50 ورځې ورسره د الله رسول او صحابه کرام بایکاټ کوي. دی وایي چې زما د تره زامن، زما یاران دوستان زما سلام مې نه اغوښت، دا ځمکه را باندې تنګه شوه. قرآن کریم کې د هغوی ذکر دی. نو بیا د هغوی توبه الله جل شانه 50 ورځې پس قبوله کړه. وعلى الثلاثة الذین خلفوا، ده به ژړل، په کور کې به د چت ته پاسه موس کول. بیا د هغې نه پس راته توبه قبوله شوه، د الله رسول باندې آیات نازل شول، ده ته زیری چا ورکړو، دی ډېر خوشحال شو. دې کې د عبرت 2 خبرې دي. یو دا دې پسې متصل الله پاک ذکر کړی دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ او د رښتونو خلکو سره شئ. یو دا خبره معلومه شوه چې کله تا باندې یو کار فرض شو، واجب شو، یا د نیکي مخې ته راله، نو فوراً یې کوه. داسې مه وایه چې رستو به وکم بیا به وکم، ځکه چې رستو بیا په دې کې هغه نیکي د شیطان نه هېره کړي، هغه کار د نه پاتې شي، هغه فرض او واجب کار تا نه شیطان قضا کړي. نو رستو کوی ما، فوراً یې کوه. دی کعب ابن مالک رضی الله عنه وی ما سره سورلی شته دی تیزه، زه به په هغې سور شم، زه به ورسم لښکر پسې، سبا به لاړ شم بیا پاتې شم، بله ورځ به لاړ شم بیا پاتې شم، په دې کې ورځې تېرېدې دی پاتې شم. نو تاخیر کول په نیکۍ کې نه دي پکار. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وسارعوا الی مغفرة من ربکم. دویمه دا چې د فتنو نه بچ کېدو دپاره او د شیطان د جال نه ځان بچ کولو دپاره د نیکانو خلکو ټولګي کې شمولیت دا ضروري دی. ځان ته مه پاتې کېږئ یوازې، خصوصا نن سبا د فتنو دور دی. که چېرې ته ځان ته پاتې کېږې په بازار کې د فساق او فجارو په ماحول او معاشره کې، نو شیطان به تام اغوا کړي. نو د شیطان د اغوا کولو نه د بچ کولو لار دا ده چې سړی د نیکانو خلکو په ټولګي کې شامل، جماعت ته راشه، داسې ځای ته راشه چې هلته کې ښه مجلس وي، ښې خبرې به کې کېږي، قرآن کریم ویلی کېږي، امر بالمعروف وي، نهي عن المنکر وي، د نیکانو خلکو صحبت او مجلس وي، د ذکر مجلس دی، په هغې کې کښېنه، دې سره سړی چې کوم دی نو بچ کېږي، که نه نو په فتنو کې ښکار شي. نو دی چونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې شو، د الله رسول او صحابه ټول لاړل تبوک ته او دی مدینه منوره کې پاتې شو. حالانکه هغه پاک ځای دی، لیکن د الله رسول نشته، صحابه کرام نشته، نو شیطان په دې کې مبتلا کړل. خو بیا الله جل شانه توبه قبول کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت.